د هغې وجه دا معاشره کې دې کې شریعت د ښځو ستر او د فردې لحاظ ساتلی. معاشره کې زنانه ډېرې دي، ښځې ډېرې دي، او ښځو کې په نسبت سره سړو ته حیا ډېره ده. نو دا حیانا کې ښځې چې هر سړی یو ښځه په نکاح کې، نو باقي دا ښځې خو زیاتې کېږي، دوی به څه کوي؟ نو ځکه شریعت حکم کړی دی چې تاسې 2-3 ښځې په نکاح کې 4، خو د 4 نه اخواته نور شریعت بندیز لګولی، دې نه اخواته ښځې جایز نه دي. قرآن کریم بندیز لګولی، نبی علیہ السلام په خپل احادیث مبارکو کې په خپل ویناګانو کې بندیز لګولی. یو صحابي دی حضرت قیس ابن غیلان اسلمي رضی الله عنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغی، ورته یې د الله پیغمبره مخکې خو ایمان مې نه وروړی، مسلمان نه وم، 10 ښځو سره مې نکاح کړې ده، او اوس مسلمان شوم، ښځې مسلمانانې شوې، نو اوس څه وکړم؟ پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې 4 ښځې په نکاح کې پرېږده، باقي 6 ښځو ته طلاق ورکړه. دا نبی علیہ السلام عملا دا وښودله. بیا په دې کې زموږ مذهب دا دی چې کوم نکاح اول شوي، 2یم شوي، 3یم، 4م شوي، دغه ښځې به پرېږدي، او باقي نکاحګانې چې وروسته شوي دا به ځان سره پرېږدي، هغه ښځو ته به طلاق ورکړي. یو بل صحابي دی حضرت قیس ابن حارث رضی الله عنه، هغه نبی علیہ السلام ته راغی، ورته یې د الله پیغمبره مسلمان نه وم، د جاهلیت په دور زمانه کې چې څومره ښځو سره د نکاح کولی شو دا کوه، ممانعت نه و. بیا ما د 8 ښځو سره نکاح کړې ده، ای د الله پیغمبره څه وکړمه؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي 4 ښځې پرېږده او 4 ته طلاق ورکړه. یو بل صحابي دی حضرت نوفل ابن معاویه رضی الله عنه، هغه نبی علیہ السلام ته راغی، د الله پیغمبره مخکې د اسلام نه 15 ښځو سره مې نکاح کړې ده، نبی علیہ السلام ورته 4 پرېږده، یوې ته اخرنۍ ته طلاق دا ورکړه. عمل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وښودله. نکاح دا یو اهم عبادت دی زمونږ په دین کې، د ذکر، اذکار، مراقبو، د منځونو نه، د نفلونو نه، د تهجدو نه، چې سحر ناستې 2 سپارې تلاوت مې وکړه، 10 رکعاته نفل مې وکړه، شپې مې 6 رکعاته تهجد وکړه، ټوله شپه ناستم عبادت مې کوله، د دې ټولو نه نکاح کولو کې ثواب ډېر دی. دا نفلي عباداتو نه، مستحباتو نه نکاح کې ثواب ډېر دی. دا نکاح ګوره ظاهري دا خواهش پرانی نه ده، بلکې د نکاح مقصود دا دی چې په مخ د ځمکه باندې د الله ویونکي ډېر شي. د نکاح مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام په خپل امت ډېروالي باندې خوشحالیږي، د نبی علیہ السلام امت ډېر شي. د نکاح مقصد دا دی چې هغه خلک په مخ د ځمکه باندې زیات شي، د الله تبارک وتعالی عبادت کوونکي زیات شي. د انسانانو د پیریانو مقصد هغه دا دی چې د الله تبارک وتعالی عبادت وکړي، خلک د الله بندګي وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب العالمین فرمایي ما انسانان پیریان نه دي پیدا کړي مګر خپل عبادت دپاره. چې نکاح کې د الله بندگان زیاتیږي، څومره مسلمانان زیاتیږي په مخ د ځمکه باندې، دومره عبادت کوونکي زیاتیږي. څومره چې په مخ د ځمکه باندې خل زیاتیږي، نبی علیہ السلام امت ډیریږي، نبی علیہ السلام د خپل امت په ډیروالي باندې فخر کوي. خو ښځه چې نکاح کوي دا د دینداره ښځه نکاح کوي. اگر حدیث کې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې 4 وجوهاتو د وجې نه ښځې سره نکاح کیږي، یا د مال د وجې نه، یا د حسن د وجې نه، د جمال د وجې نه، یا د دین د وجې نه، یا د حسب د وجې نه. خو فاظفر بذات الدین، دیندارې ښځې سره نکاح وکړه. او 2یم نمبر کې ښځې سره چې نکاح کې دینداره ښځه او هغې ښځې سره نکاح وکړه چې بچي ډېر راوړي. نبی علیہ السلام فرمایي تزود الودود الولود، هغه ښځې سره نکاح کوه چې خاوند سره محبت کوي او بچي ډېر راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی، حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه نه روایت دی، یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته الله پیغمبره یوه ښځه مې صحیح کړې ده، ښایسته او ښکلې مزیداره هم ده او نسب هم ډېر ښایسته دی، خو بچي نه راوړي، نکاح ورسره وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته ویلي مه کوه. دوباره بیا راغی، وی د الله پیغمبره ښځه مې خوښه ده، نسب والا ښځه ده، ښایسته او ښکلې ښځه ده، خو بچي نه راوړي، نکاح وکړم؟ نبی علیہ السلام وایي مه کوه. 3یم ځل بیا راغی، سړي زړه پې باندې ورغلی و، وی الله پیغمبره ښځه ښایسته ښکلې مزیداره ده، نسب هم ښه دی او ښایسته هم ده، نکاح وکړم؟ نبی علیہ السلام وایي مه کوه. بیا پیغمبر اسلام ورته ویل تزود الودود الولود، د هغه ښځې سره نکاح وکړه چې خاوند سره محبت کوي او بچي ډېر راوړي.
او منګه څه وایو چوټه خاندان زندگی آسان منګه دا وایو دې دپاره اوږمه سرمایه مصرفوي خلکو ته ترغیب ورکوي او نبي علیه السلام وایي هغه ښځې سره نکاح وکړه چې بچي ډېر راوړي دا خبرې د نبي علیه السلام د دین او د نبي علیه السلام احادیث سره ټکراو دي او موږ وایو نه بڑه خاندان الله روزي رسان موږ وایو بڑه خاندان جهاد آسان څومره د مغرب مقصد د دې خبرو نه دا دی چې مسلمانان کم شي د دې افرادي قوت کم شي مغرب به په دې باندې حکومت کوي که د دې افرادي قوت زیات وي بیا به زموږ د اثر لاندې دی نه راځي نو انشاءالله د نبی علیه السلام دا سنت طریقه ده چې نکاحګانې به دا کوو نو ټول مسلمانان ټول انبیاء علیه السلام ټول مسلمانان د ټول خلکو د نکاح مقصد د نبی علیه السلام د امت ډیروالی دی مقصد دا دی چې دا د یو عبادت دی یو اهم عبادت دی نو د دې وجې نه خل نکاحګانې کوي نو د دې هم د نکاح مراسم دي او انشاءالله د دې دا نکاح مراسم دا ډېر ښه طریقې باندې دی سر ته ورسولو او روان دي د دې مقصد دا دی خلکو ته ترغیب ورکوي چې تاسې که غم یو ښادي وي دا به د شریعت مطابق کوئ دا به د سنتو مطابق کوئ ساز سرود او ډمامې ډمان د معاشرې ذلیلترین خل بدترین خل په معاشره کې منفور خل چې هغې ته جړاګان وي هغه مه راولئ معاشره کې منفور خل ډمان دي هغه مه راولئ هغې باندې پیسې مه خرج کوئ خلکو ته وښوله چې داسې ناتخوانان راولئ علما راولئ دې د نکاحګانو کې به هم خیر وي او انشاءالله د داسې پلارانو نه د داسې میندو نه چې هغې کې قال الله قال رسول وویلی شي هغې نه بچي پیدا کېږي نو انشاءالله هغه هم صالحان وي هغه هم نیکان وي نو الله پاک دی د دې دغه مجلسونه دا نکاحګانې او دا اوس چې کوم مجلس منعقد کړی دی الله دې ټولو دپاره باعث د خیر او د برکت وګرځوي الله دې د دې رشته داران ټول پې باندې خوشحاله کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين